ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معزز اوریدونکو مسلمانانو ورونو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته تګ او مدینه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابي ايوب انصاري رضی الله تعالی عنہ په کور کې داغه اوسېدل او دې ځینې به ان شاء الله د انصارو صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین عجیب خبره او ناشنا د ایمان د سراب کېدلو، د ایمان د تازه کېدلو، د ایمان د معیار د ښه کولو ناشنا او عجیبه واقعیت به ان شاء الله بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابي ايوب انصاري رنه په کور کې دی راو، اول په کوزه کوټه کې دی راو. مخکې مونږ ویلو تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابي ايوب انصاري رضی الله عنه په مشوره باندې پلان د کمره کېو. بیا هغه ماشومانو زنانې وي نو یو ځلې د هغه په کور کې بار کمره کې یو لوخه مات شو او بعض تاریخ ولا لیکلي دي چې ماشوم بول وکړه او بعضو کې راځي چې ان کسر حب لنا فيه ما د ابو یو لوخه مات شو. نو بس وی پقمت انا و امي ايوب، ما او خزم زلزر ورپاتې دلو او غوبم وچکللې اسینا چې تخوفا ان يقطر على رسول الله منه الشيء. زموږ صدایره وا اسنه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جامو باندې یا دغه په کپړو باندې بونه څاڅي د بارانه. بیا دغه نرستو د ایران او د نبی صلی الله علیه وسلم نے درخواست وکړو چې د الله نبی خیر دې کوم ته تکلیف په وته نه وته کې ته ببره من بخکتای. بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم د دې په کور کې دی راو او د نبی صلی الله علیه وسلم خوراک چو نو دا به د دې ابو ایوب انصاری نه په کور کې تیارې ده او نبی صلی الله علیه وسلم لا براوړل کېده. زید بن ثابت رضی الله عنه حدیث کې راځي چې هغه وی اول هدیه اهدیت لرسول الله الى رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د خوراک شي نه چې راوړل شو، اوله تحفه او ډالۍ چې وا هدیه چې وا نو دا راوړل شو او حين نزل دار ابي ايوب، کله چې نبی سمسنګ د ابي ايوب کور ته راغی وی انا جئت بها وی ما راوړه قصعه فيها خبز مسرود بلبن وسمن، کاسوا او په هغه کاسه کې
فيها خبز مسرود، ډوډۍ پکې ماته وه، او په هغه ماته د پاسه بلبن و سمن، غوړیو شودو او د شودو د پاسه غوړیو، او شودو غوړو کې علماء کلی وه. وی اولنۍ ډوډۍ ما راوړله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابي ایوب انصارم په کور کې دی او دا مې ورته کېښودله. او ما ورته ویل فقلت چې اې د الله نبي ارسلت بهذه القصعه امي، کور مې مور ما ته وکړه په کاسه کې شودو غوړو کې، او دا ما ته زما مور را لېږلې ده. ما ته ویلي چې دا ویسه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ما ته یاد دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په جواب کې ما ته څه ویله چې کله مې ورته دا ما ته کېښودله. د صحابه کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره عجیبه مینه وه، عجیبه مینه وه. انشاءالله د هغې د مینې هغه واقعیت به موږ انشاءالله وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې صحابه څومره مقدار کې مینه وه. نو هغه مینه انشاءالله وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه په خپله به معلومیږي چې مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه څومره وه په انصارو کې. وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویله، نو نبی صلی الله علیه وسلم راته دا ویل بارک الله فیکا، الله رب العالمین دی ستا په دې هر څه کې برکت واچوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې د ډېرې بهترینې دعاګانې وي. چاته به ویل بیا به هغه ډېر برکتي دعا به وه. انشاءالله وروسته به راشي یو صحابي ته رسول الله ویل دا 2 روپۍ واله ورشه ګډه واله قربانۍ نه. هغه راغلی او ګډه واغسته، بیا هغه خرڅه کړله او نبي صلی الله علیه وسلم له یوه ګډه راوسته او روپۍ هم بېرته راوړلې. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړله بارک الله، الله دې ستا په کاروبار کې برکت واچوي، او دا 1 روپۍ مال او دا صدقه کا، ځکه د قربانۍ روپۍ وې سړی ځان نه نږدي اب بیا صدقه کوي. وی هغه به چې په کوپه کې د ایرو ډیران راواغستو، د ایرو ډیران یعنې وی خاوره به واغسته، خاوره ام الله بوله پکې ګټه ورکوله، او د ټولو نه مالداره بیا ده په هغه دور د صحابه کرامو کې. نو دی وایي چې زید بن ثابت رحمه فرمایي چې ما ته رسول الله دعا وکړله چې بارک الله فیکا، الله دې له پکې برکات واچوي. ودعا اصحابه، او جو څومره صحابه اوس په دغه وخت کې د ابو ایوب انصاري په کوټه کې ناسو، وی هغه ټول ته ویل چې زئی فاکلوا خری دا خری، نو فاکلوا. وی چې دا کاسه څنګه ختمه شوله، وی جاءت قصعه سعد بن عباده، په دې کې سعد بن عباده رضی الله عنه راغی، هغه یو کاسه را ډکه کړې ده او پای کې عراق ولحمین د غوښه ډوکی پراتو، اډوکی و غوښه و خوروا و. او دلته ما كانت من ليله الا وعلى باب رسول الله 3 او 4، وی په دروازه د رسول الله سم بدیش په 3 یا 4 کسانو، او يحملون الطعام يتناوبون، خلکو به ډوډۍ راوړلې نمبر په نمبر باندې. الله رسول راغله او د الله میلمو او د انصار میلمو. دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصار سره ډېره مینه و. رسول براشي نبی سم فرمایل لولا الحجره، که هجرت نه وي نو لکنت رجلا، زب یو سړی وي انصاری سړی به وي، زب انصاری سړی وي، او لکنت امرا من الانصار، او به ویل لو سلک الناس واديا، که چا یو ملخ خوخولی او د چا څه ارڅ خوخوي یا شعبا د غره سر ته وي، نو ویل سلکت وادي الانصار شعبه، ما به د انصار ملک خپل ملک ګرځولی وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم د انصار نو ډېر خوشاله، نو دا وایي چې نمبر په نمبر به ډوډۍ راتللې، او تقریبا کان مقامه فی دار ابي ایوب 7 اشهر، و میشتو پر رسول الله دلته، او خلق براتو ډوډۍ براتللې، او بلدار چې خلق خبر شو نو صحابه کرام بم راتلل. ابو ایوب انصاری فرمایي او یو ځل د سی وشولا چې موږ به اکثر د نبی صلی الله علیه وسلم له خوراک تیاراو، نو چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم
خوراکو خلو نو نبتغي بذلك البرکه اجوټه او کاسب منګه چټلا خوراک به منګ زکه چې د رسول الله خوراک او دا غلاس ډیر برکتی وو. یو ځلی دا واقع ډیره مشهوره ده. یو ناکاره خزه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوتی سټلې وي. ډیر خبره وګړه واقع ان شاء الله. نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه په تمام هغه کلی کې داغه په شان دیندارا او برکتی او تقوادار خزه به بلونه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوټا تر دې چې د صحابه کرامو هغه به کې خوان مندلایو لاړې به د صحابه اوس مکه ته نه پرې خو دي نبی سم به توکل صحابه په خپل بدن پسې راخلې وي. یو ځلی نبی صلی الله علیه وسلم بول وکړل د شپې نه لوخه کې بیمارو انځ ته ویلا گزار کا اگر اولګي د بار ته چشيسته غوس کړي نبی سم ته پوسو سدي په وکړه الله نبی هم اوس کړي نبی سم د چا بدن ته چې زما حصہ لاړش نو هغه به چرته هم اور د جهنم مسانه کی. یو غلام یو ځل خکر نبی سم ولګا ویني توی کړه هغه نه هغه وڅټل وېس کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن په اور د جهنم باندې سيزيدا. د نبی صلی الله علیه وسلم تبارک بعض خلک اوس یو قصه مشهور شوی ده. د نبی صلی الله علیه وسلم کوټ صادر اخته هر شي چې ودا برکتیو د اسمار هڅه یو د نبی سم یو کوټو کم کې چوفات شوی هغه به بیمارانو لینځو ورکاو به هغه به الله بیماران روغول. اوس یو قصه مشهوره ده او تاسو ډیر خلک به خبر استئ منګړه ته خبره ده غوړه دا قصه صحیح نه ده چې په 22مه سپاره کې قرآنونو کې اخته ده او هغه اخته د رسول الله ده او هغه انځ اسکي او د کرونا وایرس علاج ده دا دروغ دي. په قرآنونو کې خو مونږ تلاوتونه کوار سړی پرځ کې اخته پراتی دي دا څوک ویل نشي او نه دا خبره د الله نبی کله ده. البته دا کوم زنه زینو کې چې د اختو مزارونه دی او د پټکو کو په صحیح سند سره ثابتي مونږ بالکل مانو خو چې سند یې نه سره نه مانو او دا خبره چیرې په قران کې دا او دا ال شابه ور سره لګیا دي نو خدای خبر سره چا اختی دي بالکل دې نه ځان ساتي دا او په دې فیسبوک باندې شډر چلیږي. خبر مې دې څه کولا چې نفتغي بذلك البرکه. ابو ایوب سره فرمایي موږ به د وسم کاسه چټلا او خړه هم د دې لپاره چې موږ به برکات حاصل کو او موږ به کاسه ډکاولا ډکا کاسه ماته به موکللا او نبی صلی الله علیه وسلم له مولې غلا. مقصد به زمونږ داو چې د الله نبی تی خوراک وکي چې کم باقی پاتې شي نو هغه به موږ خورو. و یو ځل موږ حتی بعثنا الیه ليله بعشاء یو ځل موږ د مسلطان ډوړی نبی صلی الله علیه غلا او وقد جعلنا له فيه بصلا او ثوما. نبی صلی الله علیه وسلم دا کومه کاسه چې و په دې کې موږ پیاز او د اوګي تړکا کلی و چې کله موږ ولېګلا خو دې ته خو پته نه و چې نبی سم دا نه خوري. فرد رسول الله فلم ارى ليديه فيه اثرا چې کاسه بیرته غلام راوړله نو ماخذ می چې کله کاسه ولیدله ابي ایوب انسانو فرمایي او د ام ایوب چې نبی صلی الله علیه وسلم به خوراک نه وکړي خامخا خسای چې ضروري خوري هغه کاسي غاړي ماړي سخامي او ستي وړلې دا د نبی سم عادت مبارکم دا نبی سم خپل باندې خوراک په آدابو کې. عائشه نو فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عاب طعاما قد رسول الله سم چرته په خوراک عیب نه ولګاوله خوراک ته کانسلې نه وکړي زمونږ دا خو مالګری په ډکلې دا دسه ډوړې تم کانسلې کوي او ارشي ته کانسلې مونږ ټول په خپل باندې چې کله خوراک د طبيعت نم نه غیره بد وته نه خوراک ته بد نه وي او د څه شی ویلې چیرې کدا مالګې په کې لګه کما کلی ونه خبره تر وخو سړی نشي خوړې د بیمارانی یې مثال د پیاز پکې نه وي لکه ډېر خلک ځینې شي نه خوري لکه بعضی خلک چرګان نه خوري چرګان دا غوخه نه سو غاټه غوخه نه خوري یا مثال سو کوکو نه خوري په خوراک کې اوس خدا پروا نه شتار شي خلک خوري. نبی صلی الله علیه وسلم مخ ته یو ځلې خادمه خړلې کېدله
نبی صلی الله علیه وسلم ویل ولا زنه خرما زما په ملک کې نشتا یا طبعا نبی صلی الله علیه وسلم نه حرامو لکه شمله خره صحابه خړل نبی صلی الله علیه وسلم ډېر غزاوات وکي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم طبعا نه خوړو ډېر خوراکونه دي سي نو نبی صلی الله علیه وسلم په خوراک عیب نه لګاو لکه یو خوراک ته به بد نه ویلا د دې وجنه نن سبا چې به رزق کې به برکتی ده کنه خلک رزقونه گزاري کنځلې ورته کوي بد وته وای د ډېر ستان مثال نه دی خو اسی رواخله په دې جبه کې د بیت کې د ویره بس ول چې قبر وانه وړي کنه اسدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي کني دی امت چې په دې خوراک باندې کومه به حرمتي او بیزتی شروع کړي کنه د عیسی علی السلام قوم چې کله وو اصحاب المعدی والا هغه له شکل تیار خوراک راغی د اسمان نه نو دي کې به دعا اقوال یو قول به کېدا چې هغه خوراک بیزتی وکړه نو الله دې خنزیران جوړ کړل د خوراک بیزتی باندې کوي قطعا باندې کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا کاسه ډکه پرې خو دله څه ونه ویلا نو ابو ایوب انصاری فرمایي فاجئته فزعا زړه سخ ویری دما او په ډیر غبرهټ مې رامنډ مې کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډوډۍ ولې ونه خوړه بیمار دی که زموږ په خوراک کې څه چاله ځکه چې نبی سم د ارچا خوراک منه خوړو او د الله نبی حلال خوراک به خوړو نو چې کله هغه خوراک یې ونه خوړو نو زویری د مرامنډ مې چې کله مې رامنډ کړې ما ول چې یا رسول الله بي ابي انت و امي اې د الله نبی زما مورم دي قرباني او زما پلارم دي ستانه قرباني او زما اولادم دي ستانه قرباني څه چل شوی دی رددت عشاء کا تمسخوتن ډوډۍ خوتانه د خړلې مونږ ډوډۍ رولېګل او تا واپس راولېګل او بل لارې چې لم ارى فيه موضع يدك الله نبی ستاسو د ګوتو نخې پکې نه وي دغه چې نبی سم په ګوتو خوراک کاو په ګوتو باندې خوراک دانه نه وي لقد کرمنا بني ادم کې د لیکي چې الله انسان له کرامت ورکړي دی کرامت څه شی دی په ګوتو خوراک کول دا خلک به قاشوغ خوري عذر به بنا خیر دی خو بغیر د عذر به بنا باندې په ګوتو کې چې کم خیر دی دا په بل شي کې نشته د نبی سم عادت مبارک داو چې یو په میز چرته نبی سم ډوډۍ نه د خوړلې یو نبی سم په پلیټ کې ډوډۍ نه د خوړلې دا پلیټونه نه دا غوښترګي دا ورکوټي باندې ټیقي غونتی په دې کې نبی سم چې ته ډوډۍ نه وخوړلې غټه کاسه و د رسول الله قصا ورته وي غټه کاسه و لکه زمونږ د باجوړې عادت چې ده کنه په کاسه کې ماته وکي دا د نبی سم عادت پلیټونو کې نه و بل نبی سم د سرخوان ډوډۍ خوړله دا عادتو بل د نبی سم عادت داو چې نبی صلی الله علیه وسلم با کله خوراک کاو نو خپل مخه به خوړله یو ځل علی نو فرمایي زه د نبی سم سناسوما و ډوډۍ می خوړله نو زما د الله د ستاویدو وی نبی صلی الله علیه وسلم راته چې خپل مخه خورا وی به کجوري راوړلې شو نو په کجوري په خانه کې لګړې وی قسمه مخ خپل مخه خوړله وی نبی سم راته چې خیر دی په دې کجوري کې قسم کجوري چې کم یو پکې خورا او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل وی یو صحابي دی وی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مړوړی تناسمه وی زما د الله سبحانه وتعالى تاویدا وی نبی صلی الله علیه وسلم زما د الله سونیو پرې کاسه کې د مشومان کله به دیرو پسې په دې غوخي بوټي په سيزن سړی کنه د بل مخینې مخوري نو دا د خوراک ادب نه دی دا د وسم عادت نه و نو ما ته ویل چې کل بيمينک په غلاس خورا او کل مما یلیک او کم چې تا ته مخې ته پروتي مخه خور خپل مخه خورا او بل مخه مخورا او د الله په نوم خورا بسم الله د الله نوم یاد او بسم الله بس دا و ډوډۍ خورا او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته چې کله به ډوډۍ تناسو ول به تاسو د کاشي د مین نه به خوراک نه کوئ د کاشي د مین نه به خوراک نه کوئ د کی الله برکت نازلای زمون خلک خو څه ټوکی کوي کنه نو بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عادت په طریقه باندې چې سړی خوراک کوي د معده د خوراک د باندې چرته بوج ناراضي نن سبا چې د څومره خلک بیماران دي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه طریقې مبارکه نه خلاف روان دي نو تاسو به مو چې نبی صلی الله علیه وسلم ولې ونه خوړه دا ډوډۍ ابو ایوب سره خو خپشو نبی سم متسوي
واني وجدت فيه ريح هذه الشجره وی ابو ایوب مخه پکېږي وای ما دا ډوډۍ څنګه نه د خوړلې چې فيه ريح هذه الشجره پدې کې د دې بوټي بوی وو او انا رجل اناجي زدس یو سړی ما چې زما سره جرګي کیږي یعنی جبرئیل علیہ السلام راځي او جبرئیل علیہ السلام د بدبوی نه ډیر تنګي نبی سم فرمایي کنا چې من اکل من هذه الشجره منتنا چا چې د دې بدبوی بوټي نه خوراک وکړه لکه پیاز مولای او اوګه نبی سم فرمایي فلا يقربن مسجدنا زمون جمعات لدی ناراضي وردا خصفاو اوري چې کله موږ یو پیاز خړل په دغه ټیم کې به جمعات ته مرাজি خلی پاکوي هغه بدبوی ختموي بیا راځي دې وجه نه و چې کله سړی مسواک استعمال کوي او داخلي پاک شي وې دا ملائکه راځي او یزعو فاه فی فدی خلو لخله لګي او چې کله سړی بدبوی بوټي وخوري نو دا ملائکه ته تنګي تتعزى منهم الملائکه رسول الله فرمایي د دینه ملائکه ډیر تنګي د بدبوی نه دې وجه دا خله پاکوي د مسواک استعمال او کله کله سړی په دې خله کې خوراک وخوري ما خام نه پرې خله کې پټي پاتې شي د غوخي پټي پاتې شي نو سار لغه غوخه اسخا شي د ډیر بد بوی کوي یو ځین انساني هغه خپل بیماری کنه یو د معدي بیماری یو په دې خله کې ځنې شي جمع شي دا غي نه رسخه دا ډوډۍ ډیره پاکه خو چې د دې باندې لږ سات وخت دا ډیر اسخا بوی کوي بیا نو ځین انسان اړول پروا نه ساتي او خوري او سکي او خوري او سکي اړول خله پاکینا او د خلینا او د دې بد بوی سزان لا عادت شي نو دته پته نه لګي الکه چې ته د بل خواته کینی نو ته به پته نه لګي هغه ته پته لګي ستانه څومره ښه بوی زی نو دی وجنه جمعه ته چرازی یو سړی نه هغه دا بوټي بوی نه خوري ځکه جمعه ته راتک د الله سره جرګه کولی دویم دا خبر د خاص کړ د جمعې فرض باندې د ملائکه حضور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د جمعې فرض ملائکه بغیټ ولاړي او دا لیکل کوي چې کله هغه دا نبی سم فرمای په اول وخت کې سکرا شي غله د اوخ د صدقې ثواب لیکي او به د سرور اخر وخت کې چرایشي کله چې خطبه شروع شي نو په دغه وخت کې ملائکه ودا رجستر را باندې کی او یستمع ذکر دی خطبه ته بیان ته به غوږ دی به لیکل نه کوي خلک غیر حاضری نو په دې وخت کې ملائکه متنګوي په دې بوی باندې خاص کر جمعې پر ورځ باندې پیاز او د چکنې نه مخې نه شي نه مخوري مسواک ډیر استعمالوي مسواک نو رسول الله ورته وی چې انا رجل اناجي زما خواله ملائکه راځي جبرئیل السلام نو زدا غي سما نو د دې وجنا زدا خوراک نکوم فاما انتم فاكلوا تاسو خوري حرام نه دي دلته به علماء چې یو خورل حرام دی او کنه نو بازي و چې حرام دي نبی صلی الله علیه وسلم نه دی خورلې پرې خېری خو باز روایتونه کې چې نه حرام نه دي او بل حدیث کې به راځي نبی صلی الله علیه وسلم روایت کې راځي چې خیر دې کو تاسو پوخ کئ او بوی پکې د کچا پیاز او د کچوږي بوی نه کوي نو به خیر دې خوري ځ الله خو نبی سم بیان نه خوړو چې په خوراک کې به د پیاز او د اوږي بوی وو او خصيفت چې سړی نه خوري دا ډېر خصيفت چې نه خوري ځکه نبی سم نه خوړو او حرام به ته نه وای حرام دی ته نه وای نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا صحابي وي فاکلناه من هغه خوراک وکړو او بیا موږ لم نصنع له تلك الشجره بعد نبی صلی الله علیه وسلم چې کلم ډوړی راوړله موږ ور پیاز او د وګو تړکې نه کولې دا شي نه بم کنه اچاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابي ايوب الانصاري نه ملمو او دلته نبی صلی الله علیه وسلم خوراکونه کول خلکو بم خوراکونه راوړل او نبی صلی الله علیه وسلم با دیراو بیا نبی صلی الله علیه وسلم د مانزه لپاره اول کې جمعه نو کم چې د مسجد نبوي دی داده سه نو او نبی صلی الله علیه وسلم دا یو پنغال وتوي مرابز الغنم نبی سم اکثر الته منسکاو به د بنی نجار او دغه خلکو نه د غزي واغست او بیرسو چې جمعه غټاو د بنی نجارو نه غشړه پسې واغستله او ډېر بیکار زی او بیکار زی او است الله مسجد نبوي جوړ کړی دی حدیث نه استدلال کې علما کرام محدثین چې کله کله الله رب العالمین د بیکار انسان نه چې خلکو ته بیکار اخکاری په ظاهر باندې او کله یو ځای ودیسي چې خلکو ته بفیدې ځخکاری مړه وې دا بسو کی الله رب العالمین د اغینه ډیر خیرونه خورای هر دغه چې جمعه له سخه پټه نه ورکای
یا مثال مدرسې لا خو الله رب العالمین دغه بیکاره ځینې ډېر خیر خورای الله دې ډېر خیر خورای لکه مسجد نبوي دا شړ ځای او کاندې کندرې وي او سټې مټې وي بیا نبی سماوار کو پای باندې جمعه جوړ ان شاء الله د مسجد نبوي د بنیاد او داغي واقع بزان لبیا وو که مقصد مې دا و چې دغه نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم بدلتاو او نبی سم د انصارو په باره کې ویل برا بن عازب رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الانصار لا يحبهم الا مؤمن د انصار صحابه سم مين نه کوي مگر مؤمنی کوي یعنی انصار صحابه چې څوک په مینه یادای او مینه وسکای دا مؤمن سړی دی او نبی سم فرمایي لا يبغضهم الا منافق د انصار صحابه سب بغض منافقان کوي او بیویل پمن احبهم احبه الله چې چا د صحابه او د انصار سره مینا وکړه نو د انصار او صحابه د مینې د وجنه به الله رب العالمین داغه سمینه وکي ومن ابغضهم ابغضه الله او چا چې دوی سره بغض وک الله رب العالمین به دوی سره بغض کوي نو د زړه د مینې د وجنه لکه انصار خو مونږ نه دی خو د انصار واقعات هم چې کله اوریدل د انصار او صحابه تاریخ هم کله اوریدا نو په دې سره کې لګه د صحابه سره مینه لري ټول صحابه سره مینه کې خو د انصار او صحابه سره رسول الله ډېر مینه کوله یو بل حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې آیت الایمان حب الانصار د انصار سره مینه د ایمان نه خلا د انصار سره مینه او دا ایمان د آیت الایمان دی دینه د ایمان نه خلا چې د انصار سره مینه کوي و آیت النفاق بغض الانصار او د منافقانو نه خدا ده چې دا به د انصار سبو وسکي ا دې وجه نه دا عقیده لري چې صحابه کرام چې څومره دي صحابه کرام دا كلهم ټول چې دا عدول عادلان صحابه او كلهم په الجنه بس دا عقیده بساتی کاغه ارسو د صحابهونه دا ټول په جنت کې اگر چې په صحابه کې ورستو صحابه کې داغونه ډیر کمې شوی د بعض صحابهونو تاریخ کې به واقعیت راځي خپل منځ کې ډیر جنگونه شوي دي ډیر اختلافات راغلي دي خدا عقیده بساتي چې صحابه ټول په جنت کې دي بس صحابه ټول عادلان دي ا دې وجه نه بعض خلک په صحابه بس خبره کوي د الله پیغمبر په خپل وی الله فی اصحابي زما د صحابه مبارک د الله نه ویریږي صحابه بس په بد نه وای ډیر خلک دي سي دي چې بعض صحابه ته بد وي بعض صحابه خکې په بعضو باندې نه نبی سم فرمای اصحابي کن نجوم زما صحابه د ستور حیثیت لري فبأيهم اقتديتم اهتديتم مگر چې روایت کمزور ہے او مقصد دا رہے او به فضیلت په بعض صحابه په بعضو باندې شته د احادیثو کې لکه د ابوبکر او د عمر او علی او عثمان او به بای کې ځنی فضیلتونه جزئی فضیلتونه بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار ډیر خو ځکه انصار د نبی سم سړی رمینه کړي وا او یو حدیث نه په زرهاو احادیث په زرهاو احادیث چې هغه او قران کریم دا کوم آیات چې مالوستلو په دې کې الله وایي چې انصار هغه خلک دي چې دی پیغمبر له صحابه له زی ورکلې دي مینه وسکلې دا او نصرو مدد کړي دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو هريره فرمایي دا مدینه چې دا کنه ان الايمان لا يعرض الى المدينه ایمان به مدینه ته راټولېږي وسم چې د نور علاقو په نسبت باندې د ایمان نخې په مدینه کې ملاويږي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اخر کې هم د ایمان دا برازي او د څه براغونډيږي د ایمان مدینه ته لکه څنګه چې کما تعرض الحيه الى جهرها لکه مار چې خپل سوړي ته راغونډيږي ایمان به واپس مدینه ته د قشان راغون شي او یو حدیث کې راځي نبی سم فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دې راوته ویلات سوالو کې چې یا الله انک اخرجتنی من احب البلاد الی الله زه خو تعالی ډیر خیر نه راويستما ځکه مکه د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر بهترین خارو ابو هريره فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حزوره یو زیو ال چې کله نبی سم راوته نو مکی ته مخ راواړاو او ویل علمت انك خير ارض الله واحب الارض الى الله وی ما ته پتر مکی چې د الله خو خص مکتی او الله ته ګران از مکتی
او زما محبوب وطني لولا ان اهلك اخرجوني کستا اهل زنر استلای من کستانا نو ما خرجت زنر وطن. او نبی سم دعا کولا فاسكنني احب البلاد اليك، یا الله ما ته په خپل خارونو کې بهترین خار کې اوسېدل راکا. دې وجنه جمهور علما وایي چې مکه چې دا کنه دا د مدینې نه افضل ده، ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم الته نبی سم باندې وهم شي و د الله کور خبر حل مدینه په خپل ځبان ډیر زیات فضیلت لري. نبی صلی الله علیه وسلم په دې حال کې ډیر عجیبه واقعیت به مخه تراله. یو دا غینه د عبد الله بن سلام رنو ایمان راوړلو، ځکه چې وی کله نبی سم راغی نو دی يهودم را منډه والے مخکې منګ ویلا انصار صحابه مراله ټول مهاجر مراله راټولېدل. او ټیم غواړي ان شاء الله دا واقع به خو یو خبر ارته کومه اړیره ضروری خبر